जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ो یم ستاسو رور حکیم مولانا احمد مدني. مجاهد صاحب ستاسو کوم سوال کو نو دا سوال خو عجیب سوال ځکه دی چې شوګر به ولې نه چې په هر کور کې لومبي بزدو یم شوګر مین دا چې د ټینشن د وجې کېږي او ټینشن نن سبا حالت کې هوځه و نور لري خبرو کوم خو بهر حال دا به د کور نه مشورو کوم چې په کور کې د رور سره نه لګي د رور پلار سره نه لګي د پلار مور سره نه لګي د خزي خاون سره نه لګي دا ټول خبرې دي مطلب چې سټریس ډیپریشن ټینشن د وجې نو خامخا شوګر باندې کې څه کیږي خو بهر حال د میډیکل پوینټ اف ویو سره هم راشمه چې شوګر نن سبا چې زموږ په دې معاشره کې هر سلورم فینزم فرد د ډایبټیز شکار دی د ډایبټیز او د شوګر په گرفت کې راغلي دي د دې په سکنجه کې راغلي دي د دې په آړ کې راغلي دي نو د هغې زمونږ ټینشن خو پکې اثر فرې شو خو دې سره جي زمونږ لایف سټایل چې کوم دی دا ډېر چینج دي څنګه چینج دي جي مونږ روټۍ خورو او سملو یو جی مونږ داسې خوراکونه کوو مرغن خوراکونه زمونږ زیات دي چې هغه زموږ په جسم کې ډیر عجیبه یو قسم کې د هغې غلط خوراک نه زموږ په باډي کې داسې یو سیلز پیدا کېږي ټیشوز پیدا کېږي چې هغه زمونږ ډایجسټیو سیستم ډسټرب کړي او هغه د ډایجسټیو سیستم چې ډسټرب شي نو ظاهر ده چې زمونږ پینکریاس او دا د متاثر کیږي ځکه چې دا سټمک او د پینکریاس دا یو ځای دی دا رور خور دي زمونږ چې تاسو بار فاست فود دي دا دومره خطرناک دي بیا زموږ په معاشره کې چې کوم دا بار چکن خوراکونه کیږي یا دا کول ډرینک کیږي یا دا غشان دا سونه چې کوم کاربوهایډریټ دا ډرینکس استعمالېږي نو شوګر به ولې نه کیږي جی دې سره زمونږ نظام انهضام متاثر شي نن سبا چې څومره د شوګر پیشنټ دي اکثر پیشنټ داسې دي چې دا زمونږ د خوراک د غلط خوراک یو ډېره غټه نتیجه ده او خوراک سره بیا زموږ واک نشته مخکې زمانو کې به خلکو غوړي سکل شو چې غوړي به سکل او ډېر تاسو به خپل اورېدلي دي خلکو ته خپله پته وي چې دوه درې څلور کیلو پینه به ازمول غوړي خو هغوی به په پټو کې منډې ووالي یو به کو هغه به د هغوی جسم نه وتل مونږ دلته خوراک وکړو بې درېغه خوراک وکړو هلته خوراک وکړو دلته خوراک وکړو پسې بوتل وڅښو هر واده کې په هر غم کې په هر روټۍ کې زموږ کول ډرینکس دي نو ظاهره ده چې دومره زیات مقدار باندې زمونږ په بړې ته کاربوهایډریټ ځي دا غلط چیزان ځي او بیا راشوده شو نه زمونږ واک شته واک هم نشته شوګر کېږي به جي زمونږ پینکریاس به متاثر کېږي نو دې وجې زمونږ چې کوم دی ډېر حالات ځکه زما خو چې شوګر فیل دی نو زه داسې بیا چې شوګر شي که نه جي نو د شوګر خو بیا صرف شوګر نشو که نه جي شوګر د وجې ستا په دماغ باندې اثر پروزي ستا په کډنی باندې اثر پروزي ستا په هارت باندې اثر پروزي ستا په کډنی باندې اثر پروزي ستا په سکس باندې اثر پروزي د زنانو کې چې کم دی په بانچ پن باندې اثر پروزي او ډیر زیات بیماری د شوګر سره چې کم دی بیا جنملی او پیدا کیږي حکیم صاحب نن سبا چې دی کته سوچ کړي شوګر خالډي یو خاص ایشو دی نن سبا ورسره چې دی نن سبا بلډ پریشر هم چې دی په هر یو کور کې کبوډا دی که ځوان دی که لک دی که جینۍ ده که ښځه ده نو هغه هم د شوګر دی دې باره کې تاسو څه وایو او دا څه وجه کیدی شي جی شوګر او بلډ پریشر اکثر خلکو ته تاسو وګورئ جی مجاهد صاحب چې د بلډ پریشر پیشنټ هم وي او د شوګر پیشنټ هم وي یا د شوګر پیشنټ وي او بلډ پریشر هم سره وي نو دا یو وروره خور دی جی بلډ پریشر جی داسې دا چې د دې خو دوه شیانو سره تعلق دی یو خو عام خلک وایي چې وروره بلډ کې کلاټ راغی بلډ کې چې کوم دی هغه ټینګوالی راغی زمونږ هغه د هارت چې کله د پمپینګ نظام صحیح نه وي نو هغې سره زمونږ بلډ پریشر چې کوم دی هغه زیاتېږي خو نن سبا چې څونه بلډ پریشر دی جي هغه هم زه به د ووایم چې هغه ټول ګیسټریک بلډ پریشر دی بلډ پریشر دوه قسمه زمونږ په طب کې دي یو بلډ پریشر صادق یو بلډ پریشر کاذب یعنی یو د صحیح بلډ پریشر یو د دروغ بلډ پریشر صحیح چې کله بلډ پریشر دی نو جسم کې په وینه کې ګرمایش هم راتلی شي او بل خبره دا ده چې په ګردو کې سوزش د وجې کېږي ځکه چې د ګردو کې څونه نیفرون سیستم دی دا بلډ د دې نیفرون ځي او دا مکمل تیریږي نه دغه ګردو کې چې کله نیفرون راشي نو هغه سوزش راشي انفلامیشن راشي بیا بلډ سرکولیشن پوره نه کیږي نو د دې وجې بلډ دا د بلډ پریشر حقیقي صحیح قسم دی په لیور کې ګرمایش راشي د وجې بلډ پریشر کیږي ټیک دی جی خو نن سبا چې څونه بلډ پریشر دی او زما پای تجربه دا ټول د ګیسټریک د وجې ځکه چې سړی وایي پس سر مې چوي دماغ مې خراب دي سر باندې مې درد دي دا ټول د ګیسټریک د وجې بلډ پریشر کیږي
او د دې ګیس د ته ویل شي تبخیر د معدې نه تبخیر اوچت شي، یو هوا اوچت شي، یو ګیس اوچت شي، په دماغ حمله ورشي. نو د بلډ پریشر اوورال سیمټم سړی کی چې کوم نه لکه په دې درشي شاتو نیورشي ټول نو دا ګیس دی. د دې دوانو علاج به د ملګرو ته خمه لګ مختلف دي. کوچره داسې بلډ پریشر چې حقيقي بلډ پریشر دی، د انسان جسم ګرم دی، آسان چیز دی. بلډ پریشر دوران کې وګا یو خلی ته بلې واچو بلډ پریشر نارمل شي. دا شنه لاچی 2 سالون لاچی خلی کې واچو دا بلډ پریشر وسره نارمل شو. د اوچه دنیا د شنو لاچی کاوه جوړه کا اوس کا بلډ پریشر عام شو. دا لیسکس موږ هاي بلډ پریشر کې لیسکس انجکشن یا خلک کوي آسان طریقه ده خیمه. دود سوډا راځي یو کپ 7 اپ یو کپ په دا اوس کا 2 زلوس کا ستاسو سیموتیا د شروع شوي سب بلډ پریشر ختم شو. خدا هغه حقيقي بلډ پریشر دی. کو کله د ګیسټریک د وجې بلډ پریشر چون کې تاسو ماته دا ویلي چې تاسو په 2 منټه مونږ ته لغوندي خبرې کوي نه ځکه زه ډیر زیات ډیپ نه زما مختصر زما چې ملګرو ته فائدہ مو شي علاج مخول شي. کو کله د ګیس د وجې وي مطلب چې موږ خوراکو کو الته موږ رجو خوړې الته موږ غوښه خوړه الته موږ چکن خوړو یا نور بلډ پریشر هاي شو نو دا آسان خبره دارا چې تاسو یو 2 شي راواله یو کاغه راواله او دا څه وسره پودینه راواله او یو 2 شنه لاچی وسره راواله دا دون لګ مقدار کې راواله یو 2 غټ کپونه کې وجو شو چې یو کپاز یوس کا ګیس ختم بلډ پریشر ختم.